محمود غزنوی ته یو ځل خوب نه ورځي، خوب په بالغ سر کېږي او خوب نه ورځي. پوه شو چې یاره زما په رعیت کې څوک سړی دی لګیا دی مظلومه د چا باندې جوړي ظلم کېږي، یا کېدی شي زما دربار نه بهر څوک اوږې راغلی وي، څوک حاجتمند راغلی غلام ته ورشه بهر وګوره، څوک فقیر خو نشته، څوک مظلوم خو نشته، غلام وګوره جي بهر خو څوک هم نشته. په سر بیا سر په بالغ باندې ږدي، خوب نه ورځي. هلکه ورشئ وی بهر به ضرور څوک سړی وي، څوک مظلوم به وي، څوک اوږې به وي، څوک فریادي به وي. د درې غلامانو ګرځل یاره جي څوک هم نشته. محمود غزنوي وایي یاره زما دا غلامان جوړې بهر نه ځي، هسې ځان خلاصوي. توره یې راواغېشتو په خپله لاړو، د دربار نه بهر لرې لرې دی پورې وګرځېدو، څوک سړی په نظر رانغی. یاره دې جومات کې چېرته څوک نی، د دربار نه بهر جومات دی، د جومات په دروازه کې ودرېدو، څه ګوري چې په جومات کې یو سړی په سجده پروت دی او جاړي. محمود غزنوي وی د دې سړي د وجه نه ماته خوب نه راځي چې دا څوک سړی دی. نږدې چې ورغی هغه په سجده کې دعا کوله، که محمود ولی وده دی نو معبود ازلی خو ویښته که نه الله تعالی. که محمود ولی، محمود غزنوي ولی و، سړی په سجده کې وایي که محمود ولی وده وي نو معبود ازلی خو ویښته که نه. محمود غزنوي دا خبر ورده خدای باندې آدمه زه خو ویښ یم، څه فریاد دی، ما ته خو خوب نه راځي. نو هغه نورم په جړا شوي جي زه خو د څو ورځې په یو لوی غم کې مبتلا یم. وی څه غم دی؟ وی یو ظالم زما کور ته راشي نیمه شپه، شراب والی وي او زما د ښځې سره مخ لګیا دی تورۍ، او زه ورته هېڅ نشم ویلی ځکه هغه سره توری چې چپ زما خو زندګي تباه کړله، زما په مخ کې زما ښځه د هغې سره مخ توری او بدعملي ورسره کوي. محمود غزنوي داسې ورپېدو، خولې پرې رالې، ویښته ده اوس وینه اوس خو نشته. وی چې کله راشي بیا به ما ته راځې، چې کله راشي یکدم به ما ته راځې. لاړلو، بیا راغی محمود غزنوي دې خوا راشه هلکه راځه چې د دې خپلو چوکیدارانو ته وښیمه. محمود غزنوي چوکیدارانو ته دا سړی وپېژنئ، دی که د شپې هر مال راغی ما به ویښوئ، ځکه وی دا چوکیداران هم ناکاره خلک وي چې بادشاه سلامت آرام کوي نو هغه مظلوم دغسې ولیږي. وګورئ دا سړی چې کله هم راغی ما به ویښوئ. او بیا روغونه دې سړي ته وایي که دی دې ما سره نه میلاوئ نو راشه زه درته د خپل کټ ځای ښیم، نه د کور نه بهر بوتلو، زما کټ دلته پروتي، ته بیا دا دیوال په کاڼي باندې ووه. اول خو به دې زما دا چوکیداران ما ته راولي، لیکن نه راولي نو بهر نه راشه او دا دی په کاڼي واده به ویښ شم. چنانچې بل ورځ هغه بدماش بیا راځي او د ده ښځې سره مخ توری بدعملي کوي. د یکدم رامنډه که چوکیدارانو ته بادشاه ته ووایي. بادشاه یکدم راووتو، توره ورسره ده، وی د مخکې شه ما ته دا لومبړه وښیه چې دا لومبړه د شپې راځي او لګیا د غلا کوي، دا کومه لومبړه ده؟ ورغی او دا سړی چې کومدنو د شرابو په نشه کې مست دی او د زنا نه فارغه شوی دی او کټ کې بېهوشه پروت وي جي دا دی. بادشاه توره واغېسته او د هغه دا سر قلم کو، سر هلته پرېوتو او بیا بادشاه په مصله باندې ودرېدو، 2 رکعاتو نفل نیت یې وتړلو، 2 رکعاته نفل کوي او پکې جاړي. او بیا ورته وایي چې لږې اوبه راړه که اوبه وي، دی ورته اوبه راړي. بیا وی کور کې که څه ډوډۍ راړه، هغه وی زه خو یو غریب انسان یم، وی خیر ده چې هر څه مومې. نو کور کې سوچي ټکړې د روټۍ پرتې وي. محمود غزنوي داسې وخوړې معلومېږي دا چې داسې خوراک یې چېرته زندګۍ کې نه و خوړلی. ورته وی خفه کېږه ته مې تکلیف در کو، تا نه مې دا روټۍ
او دا اوبه ځکه وغوښتې چې 2-3 ردې وشو چې ما خوراک په ځان حرام کړی دی. ما وی څو پورې چې د دې ظالم گردن باندې وړه کړی په ما دې روټۍ او په ما دې اوبه حرامې وي، زه خو د لوږې نه مړ کېدم. تا ته مې ځکه تکلیف درکړو، دا د روټۍ یو څو ټوکړې ما تا نه دغه کړلې، او دا 2 رکعاته مې ځکه وکړل زما دا خیال و چې دا به زما زامنو کې څوک وي، ځکه زما په حکومت کې زما پولیس، زما فوج، زما کارنده دومره جرأت نشي کولی. هغوی ته د محمود غزنوي طبیعت معلوم دی، نو ما وی کېدای شي دا زما د کور څوک سړی به وي، او ما قسم کړو که زما زوی وي هم زه د هغه سر گردن به اوچت وړوم، لیکن الحمدلله زما بچي دا نه دي. دا 2 رکعاته مې د الله تعالی شکریې د پاره چې کوم دنو ادا کړل. داسې بادشاهان به د عرش په سوري کې وي. امام عادل، هغه امام چې عادلي، بادشاهان چې عادلي، بیا زمري او ګړي یو ځای باقاعده سري، د هغوی د عدل او د انصاف اثر باقاعده په حیواناتو باندې وي. نو رسول الله مبارک په دې حدیث کې د 7 کسانو ذکر کوي. نو څومره عادله بادشاہ چې په دنیا تیر شوي دي، دا به د عرش په سوري کې وي.